الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دوبو مسألة دا نجاست دوبو دا طهارت دا مشهور مباحث دا فن حدیثنا دا طالبان یادیم و بحثنم پکی دیری نو خیال ورتکا زار تا دم رویم چی تاسو یادول شي. الحمدلله دریو مباحث دا پکی خیال لائے. اول بیان دا مذاہب دا علماء پا بارہ دا نجاست و دا طہارت دا اوبو کی. دیم پا بیان دا دلائلو کی. دریم رد و قدح دا پیوبل او ترجیح دا مذہب منصور دا چکم زمان پا نظر کی منصور خکاری قورا اخبر مذہب دے نو دے درو وارا مباحث تا پا ترتیب خیال ساتھ. اولا مسئلہ مذاہب دا علماء دا ابو بارہ کسی دی. مشہور مذاہب سلور دی او اقوال دوشتو پوری دی. دا دوشت اقوال پا بحر رائے کے ذکر دی اور پاس سے آیا دا مولانا عبدالحی صاحب کی شرح النقایہ اور بحر الرائق دیر پر تفصیل نکل. بحر الرائق تا کنز شرح دا اور النهر الفائق شرح دا. النهر الفائق رول لکل دا اور بحر الرائق رول لکل دا غیر مشہور استاد. نهر فائق اس چاپ شوے دے اور بحر الرائق دا پخوان چاپ دے اور فقیح محدث دیر اعلی اتو جلدو کے دے بحر رائق دا کنز شرح. نو تفصیل پا بحر رائق کے دے او پسی آیا کے نو زر تسلور بیانو ذکر نو ما تا یاد دی نتاسو یاد دولش. اول مسلک تا بعض غیر مقلدینو دے چاہی تا ظاہری ہوئی پا پخوانی استدائی چوبو طبعاً پاکی دی که دیر پلیتیم پاکی پروزی که لگی که دیریو بی نو نپلیتی گی چو سو پوری رقت و سیلان کے فرق نہیں راغر. نو یو لوٹکے که چرتا یو کنوڑی طالب او دسماتی کڑی خدا پاسا پیو برانی یو اسپینی نو پاگئی چاردام کیگی سکلیشی او که اعزاور سر جمع شو ٹنگی شوی رقت و سیلان ختم شو نو بیا پینه کیگی ناغوی چکم پوره و بوتا و بویلی کیگی اور قطع و سیلان پکی نو اگر چو دسماتی دا و بونا زیادی دا جمعی دا شپی امام دے و دا حلوائی خوڑلے دا اور جی خوڑلے دا پیک اور امام سار خنرم کے ناس پا و بو کی منچه دا ابو سر سپینی نو دی خیر دی. دا قول چونکه دا عقل او دا نقل او دا شریعت نبعید ترون علماء طرح کرده ویزه زناورو. دویم مسلک دا حضرت امام مالک صاحب. امام مالک صاحب اعتبار کیف دا ابو لارا ده کم لارانه ده که یو دا کیفیاتو دا اوبو بدل شو پا وقوع دا نجاست سارا نو اوبو پلیتی دی که لگی که دیری او که کیفیاتو که فرق نو راغلی نو اوبو پاکی دی. کیفیاتی دری دی طعم لون ریح نوی الماء طهور ما لم يتغیر طعمه او ریحه او لونه. اعتبار کیف لره ده کم لره نه ده
نو هغه وایي که په یو لوټه کې متیازې چاوکړې یو څو څاڅکي خو بوی پکې بدل نشو او رنګ یې د اوبو بدل نک او خوند کې فرق رانغی نو اگر چې ستا مخکې متیازې وکړې خو الماء طهور دی نو هغه اعتبار کیف لره وایي کم لره نه وایي او که تغییر پکې راغی نو که وړوکي لوښي که غټ لوښي که حوضي او تغییر د یو د اوصاف راغی په وجه د نجاست سره دا قید یاد لرئ چې تغییر په یو د اوصافو د اوبو کې راشي د وجې د نجاست د وجې یو خو د پاک څیز د وجې نه لکه واوره دې پکې واچوله نو خوند یې بدل شي که نه یا چیني دې پکې واچول یا عرق ګلاب دې پکې واچول نو خوشبویه شي نو دا خو پاکې دي په هغې کې اختلاف نشته چې طعام لون ریح د وجې د وقوع د نجاست نه بدل شي نو دغه اوبه پلیتې دي او که تغییر یې په یو د اوصافو کې نه راغلی دا پاکې دي دا د چا مسلک دی مشهور مسلک دا امام غزالی شافعی دی وی کاش چې زمونږ مذهب دا وي ډېرو علماو دا ارزو لرلی ده لیکن په عربو کې اوبه ډېرې مشکلې دي نو چې څو پورې تغییر د اوصافو نه راغلی حکم پې د پاکۍ پکار تاسو خو په داسې وطن کې چې اوبه ډېرې دي او زموږ مدرسه کې خو ډېرې دي الحمدلله خو داسې وطنونو ته لاړ چې اوبه نشته زه د ریاض نه تلم یو ځل مدینې منورې ته هغه وخت کې سړکونه نو بعضو بسونو ته به اجازت و ځکه د شګو لارې وې او د غرونو هغې کې به روکېدل نو چې ډېر ماهر به هغه بس ته نو یو بس کې تلو په ټول 1.5 میله مزل کې یو 3 پړاوه راغلل یو ځای یو کور څه تیل میله اوبه به یې خرڅولې او بل ځای کې یو کور دوه اوبه یو ته عفیف وې بل ته 2 آدم او بل ته سویدا اوس هم راته یاد دي تقریبا 40 کاله مخکې د اوښانو غوښې به یې پخولې او باټینګن نو اوبه کوم دي سترګې به درنمدي شي په مکه مکرمه کې په حج کې عمرې را موږ به په بیه او باغشتې اوس ډېره فراقي ده مسجد عایشې ته خلک عمرې لځي داسې سبیلونه یې جوړ کړي چې لاس ورته داسې کې اوبه به را روانې شي چې لاس یې داسې کې اوبه به ودرېږي او پخوا چې موږ نو په 3 ریاله به م یو د چارهدام اوبه واخیستې په بوتل کې نو اوس د خدای ډېر احسان تاسو څه خبر یې د اوبو دغه دې وجې نه اسراف ټول فقها وایي که د نیر په غاړه ناست دی نو اسراف به په اوبو کې نه کوې ځکه اوبه ډېر لوی نعمت دی ته یې د قدر نه څه خبره هغه ملکونو ته لاړ شه چې اوبه نشته او شګې دي او دشتې دي دلته پاکستان کې کوواټ نه مخکې شه اوبه بیا کمې دي بنو پورې 80 میله لار ده په سړکو په غرونو کې او به ډېرې کمې دي بیا خوا ډېرې بنو کې شته بیا ډېر اسماعیل خان طرف ته کولاچۍ طرف ته اوبه نشته داسې اوبه خلص کړي چې څاروي پکې متیازې کوي ډنډ اوبې او په خرو د هغې نه اوبه وړي او لکې مروت طرف ته لاړ شي شګې دي اوبه نشته حیران به شکر به وباسه امام مالک رحمت الله علیه وایي چې اعتبار کیف لره دی کم لره نه دی که اوبو یو د اوصافو ثلاثو د اوبو کې فرق راغی د وجې د وقوع د نجاست نه نو اوبه پلیتې دي که نه پاکې دي اگر چې اودس ماتې پکې پروتې اگر چې ستا مخکې چا متیازې پکې وکړې خو بوی او رنګ کې فرق رانغی او خوند کې دا اوبه پاکې دي دریم مسلک د 2 امامانو د شافعي صاحب او امام احمد صاحب او اسحاق ابن راوی ور سره او ډېر علما دي
چنا اول اعتبار کیف کم لره دی بے اعتبار کیف لره دی. امام ابو حنیفم داوی خدا کم په مقدار کې مختلف دی. اول په مقدار دا وبو ته ګوره کلګي وبي نو پلیتیږي په وقود نجاست سره اگر چې تغییر په اوصافو کې نه راغله او کډيري وبي نو بیا باندې پلیتیږي چې تغییر په اوصافو کې راشي ځکه بعد التغییر اتفاقا پلیتی دي خلګي او ډېر ستاوي. نو شافعی صاحب او احمد صاحب چې دو قلو تور سیدا ډېری وبي او چې دا دو قلو نه لګي نو دا کمی دي. نو لګو کې دا فائدہ نه که خوند کې فرق راغلی کې نه راغلی خو چې پلیتی پکې پرې وته پلیتی دي ماشوم پکې امتیاز وکړي یو منګي وبري پلیتی دي او که دو قلو تور سیدا نو دا ډېری دي نو ډېری پلیتیږي نه چې سو پورې تغییر دا اوصاف نه راغلی. نو دا درې واړه امامان وای پدې کې شریک دي چې اول به مقدار دا وبو ته ګوره کم تا به کیف تا ګوره فند او رنگ او بویت ناغي د قلت او د کثرت معیار د قله او ګرځولې قله ستوي نو قله د حضور زمانہ کې منګي تویل کیږي. نو شافعی صاحب زمانه پورې منګیو هغه به ک خلال حجر د حجر یمن کې د حضرموت سره علاقه ده الته منګي جوړیږي لکه دلته دوغه کې جوړیږي او بنو کې د پبو کې جوړیږي منګي دلته او پبنو کې جوړیږي وی لکه هلال د حجر د منګو مرخله منګي څوک وته غړاوي څوک منګي وي بیرستا منګینو نو علماء په ګډو باندې حساب کو چې دو ګډي وبي به د ګډو رواج کم شورستنی علماء د عراق وغیرہ ناغي د ارتالو په حساب 1500 تل چا ویلې دي چا شپک سو ویلې دي چا زر رتل ویلې دي خو مشهور 1500 تل چې 1500 تل توبه ورسیږي نو دا ډېری وبدي او چې کمی نو دا کمی دي او سره تل کم دي. ما ته خود کیلو د حساب سره کیلو په فاضل تنو سیرونو چټانګونو حساب دی 15 معنا اتل سیرا دولس چټاکه دا دقل لیو بده سمره شو 15 معنا پاکستان اتل سیرا او دولس چټاکه اوس کده کیلو نو تیار اړه نو چا سره ماشینی نو دیال چټاکه یو کیلو ده او شپاړس چټاکه یو سیر ده نو د ټولو نه چټاکه جوړه کینو په دیال څخه تقسیم کې نو د کیلو په اعتبار باندې درته معلوم شي. تاسو وخت ده کنه نو دخل له بسمره شي 5 من 18 سیر 12 چټاک دا د سیرونو پیسہ د کیلو پیسہ نه یانو کیلو وړو کې نو شافعی صاحب احمد صاحب وای چې وبد وقلو تورسیږي نو دا ډېری وبدي او چې د دینه کمی نو دا کمی وبدي نو که د دینه کمی نو پلیتیږي اگر چې تغییر د اوصاف نه راغله او کله تورسې د یا زیات شي نو به علی پلیتیږي چې یو دا اوصافو کې فرق راشي. دا سو مذهب شو درې مذهب سلورم امام ابو حنیفه دی رحمت الله علیه اوای اول کم له اعتبار د لکه دوی چې وای به اعتبار کیف لره یعنی اول بقلت او کثرت د وبو ته ګوره نو قلیل یو په پلیتیږي په وقود نجاست سره اگر چې تغییر د اوصاف نه راغله او کثیر نه پلیتیږي نو کثیر ستوي او قلیل ستوي امام ابو حنیفه خپل قول دار چې دې کې د مبتلا به له اعتبار ده کاغه دې ته ډېر وبوي دا پسین کې نه پلیتیږي
او کلګي او به وینو پلیتیږي د کډیرو مسائلو کې د منځ او د زکات دې کېره د مبتلا به له اعتبار خورستو احناف وې چې د هر سړي رې بسنګ راوي ما جوړ مولا او کنن مولا او لغمان مولا او غیر مقلد دا غیره بسره وي دوخ باد ده پسکه و عوامو تکداوه چیره دا مبتلا بهینو دو کسانو به اختلاف راشي یو بوی ډیری دی بلوی لگی دی ای دا پارا خوبت دا مذہب پابندی پدیخی چی اولائحه دا عمل معلوم شوا هر سړی مخلد دی دا چې څو غیر مخلد ځان ته وای دا ډیر سخت مخلدي خودی د رستو مليانو دا تعون افسعون ابتعون اجمعون تقلید یو مجبوری ده نو ته خو به عوامو ته یو ورېوښې چې هغې پې عمل کوي اوس که د هغې رې تعواله کې خورۍ مختلفې دي نو د دوو کسانو به جګړه راشي بل د نسواري رې یو رای وي د چیلمي بل رای وي د سیکریټي بل رای وي د لغمان مولا بل رای وي د باجوړ مولا بل رای وي دا به څوک یو ځای کوي نو کلي کې به انتشار راشي د دې وجه محمد ابن حسن شیبانی او ورځ ناستو درس ته شاګردان ورته وي هغه وایي چې ډېرې اوبې نو نه پلیتېږي او چې لږې نه پلیتېږي وی قربان ډېرې به څومره وی لکه زما د دې جماعت عمره اخلاق جماعت چې دننه کش شو نو 8 غزه مربع او چې بار یې کچ کړو نو 10 غزه مربع نو دا لس اگر آواشتا و اتا تا 4 آواشتا آغا بیارستو یو کنی زمان خوا یو مثال می خواو تحدید می مقصود نده ذکر تحدید پره و پا قیاس نثابتیگی چه سو پوره نس نوی بیرستو نو ملیانو لکیس بیجابی سیب و سرخسی سیب دوی لس پا لس کی ہوئے چا 2 لس پا 2 لس کی ہوئے چا 15 لس پا 15 لس کی ہوئے چا زیات ہوئے چا کم ہوئے پخپل د امام ابو حنیفہ او د مشرانو ائمه د احنافنا 10 در 10 نه نه خاله دا رستنو مليانو د عوامو د اسانه د پاره لیکل دي کني شریعت کې 10 در 10 نشته او شامی او دلیل لیکل دي چې فقهاو چې دا تحدید لیکل یو خو د عوامو د اسانه د پاره بل د حریم د بیر نه دا مسله معلومه کړه یو سړی کوي کی په خپل ازمکه کې نو لس غزه کې دنه اگر چې د بل چا ازمکه کوي بنو باسي ځکه دې کوي ته zarar ده نو حریم د بیر یعنی دمره حصہ د کوي چې هغه ځای کې بل سړی کوي نو باسي سمره حصہ ده لس غزه کې دې کوي ته اثر ده د دې وبب کم شي نو معلومیږي دا چې لس غزو کې اثر راسي او د لسو نه زیات کې نه راسي ناغي دا د حریم د بیر نه معلومه کړی دا چې لس په لس کې دا خیر دی او بډیری دی او چې دینه کمی دا کم دی نو د مسله د سره مستنبطه کړی دا د حریم د بیر نه کني په خپل ائمه او کرامو مشران چې دی هغه نه دین نه نقل به فقهاو د تکثیر او تقلیل لپاره دا ویل دي چې د یو جانب اثر رسی بل جانب ته نو دا لګي وبدي او چې د یو اثر جانب اثر بل ته نه رسی دا ډېر دي نو اثر سمانه چې اثر رسی دې طرف ته پلیتی پرته ده او اثر رسیده خو اثر د نجاست تلته مرسید استعمال د اوبو کې استعمال د نجاست راځي او که اثر نه رسید نو نجاست هم پکې نشته نو استعمال لاغه اوبو سره استعمال د نجاست ناراضي ځکه نجاست خو منع ده ورج فحجر پلیته نه ځان ساته نو اثر رسیدو سوی نو چاوي تحریک له اعتبار ده چاوي تکبیر له اعتبار ده تکبیر او تقدیر یو شی چاوي تلوین له اعتبار ده تحریک معنا دا چې دې نه پلاسو براله هغه جانب وبنه خوځې ده نو دا اثر نه راسي او کدی ځنه د پلاسو برا استوا جانب خوځې ده نو به اثر راسي
چا تلوین ویلې دل طرف ته رنگ واچوا زیړ شین تور نو کابل جانب ته رسیدا اثر نو اثر رسی او قاعده ته نه رسید نو اثر نه رسی چا تکبیر او تقدیر ویلې خړې کا وبدې خوا خورې پکې واچوا کاغه طرف ته اثر رسید دلته پکې چولمبل او بخړ شاغه بل طرف ته خړک نو تقدیر کاف سره یا تلوین یا تحریک په واسطه کله یو جانب اثر رسید بل جانب ته نو دا لګي وبدي او کنه رسید دا ډیر وبدي نو کوم په داسې حال وي هغه نه پلیتيږي په خود نجاست البته که اثر پکې راغی د نجاست نو بیا قلت او کثرت ټول پلیتی دي ایک خو اتفاق ته نو سو مذهب شو سلور مذهب الحمدلله غیر مخلدین چې او فرقه مې درته یاد کړه چې دا غي قول علما غرضول نه ذکر کین او خدای پاک وی وانزلنا من السماء ماء طهورا نو جنس ته وبو پاک ته حقیقت ته وبو پاک ته نو چې سو پور ورته ما وی لیکيږي نو هغه پاکي دي نو چې رقت او سیلان پکې وی دا ما دي او ما صفت طهور ده منگوی بشمار و آیتونو کی اجتناب دا نجاست نراغلد لکه ور روز دا فحجر او پا بشمار و حادیثو کی منع دا استعمال دا نجاست تا چه اوبو کی اثر دا نجاست وی اگر چه اطلاق پی دا اوبو کی گی لغتان اس حضور مبارکوی دا سپی جوٹا مسکے نو دا سپی پا جوٹا خو خوند دا رنگ کی فرق نرازی اور قد دوبو سیلان دوبو خپاکی وی پخپل حال و استعمال منع کرنے ماشم چی متیازیو کی پجامو شریعت وی وینزا نو که دا متیازو اثر نوی نو دا وینزلو حکم بولے او جو سڑی را بیدار شوی لاس پاوبو کی منع نباسا فینہو لا ادری این باتت یدہو کنی دا لاس پنہ نوتی دوخ کی خواہ سر کی فرق نرازی او شرده چی شریعت منع کرنے دا او حضور وی لا یبولن احدکم فی الماء الراکد ثم یغتسل منه دا صحیح حدیث دی اولاړو متیا او بو کی متیاز مکه چې بیت غسلم کې معلومیږي دا چې رقت او سیلان نه کنه نجاست پکې پریوت نو ببلیتیږي البته ک ډیرو بي لکه د سمندر وب ایک حیوانات اسیگی ایک حیوانات مری اغیتا گندن آلے و بطوری ورورزیگی خو پہ اتفاق دا امت آغا پاکی دی زکا چی اثر دا نجاست پکی نشتا یا مائی جاری وی نو دا دیری و بچی منگوی پاکی دی اور لگی پلیتی گی دا پا حکم دا سمندر یا پا حکم دا مائی جاری کشی نو دا دی وجه سلور وارو مذہب دا غی مذہب باطل کرده چی رقت و سینان لے اعتبار نشتا اعتبار اثر دا نجاست لرف کم مسئلہ خو پا نجاست کر زا علار مفروغان شو دا غی مسلک دا قرآن و دا سنت نا خلاف پتن در دیو لکی اس بے مسلب کی میرے امام مالک سے بیان کرو تو امام مالک سے دلیل لے دلیل کے حدیث تبیر بدعا بیان اس باراش بیر بدعا کی دا ٹھوڑے گندگے پرتی دی او حضور وی ان الماء طهور لا ينجسه شيء او بپا کی دی پلیتی نہ دے لرس شي نو سره د وقود نجاست نه ورته پاکي ویلې دي معلومیږي دا چې اثر د نجاست پکې نو اوس به پاغه سوال دی امام مالک صاحب کلمه او طهور لا ينجسو شی دلیل کې پیش کې
نو به بعد تغییر الاوصاف ما چې پاکی دي لکه غیر مقلدین چې وي چې رقت او سیلان پکې ناغي وینا اجماع د امت پدې ده چې بعد تغییر پلیتی دي اجماع د پاره یو مستند پکاري نو مستند حدیث ته د ابن ماجه اگر چې حدیث ضعیف دی هغه کې رشتین ابن سعد دی هغه کې دا دی الماء طهور لا ينجس شيء ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه نو اجماع د امت ته پدې چې بعد التغییر پلیتیږي او مستند دغه حدیث ضعیف دی چې ابن ماجه ذکر کړی دی نو دا په اجماع ثابت ده چې بعد تغییر الاوصاف پلیتی دي نو اگر چې انمو حدیث تبیری بدعا کې دا عقید نشتا خدا عقید دا بل حدیث نراواش حدیث تا ابن ماجه او پاگه اجماع دا امت نو دلیل اجماع شو اس بیری بدعا سے شیره اول حقیقت دا دے حدیث نعلیم و پا دلیل دویم وجه دا استدلال پسکینا دریم دا درې علماء ته څه جواب کوي ځکه ظاهر د حدیث د بیر بدعای نه معلومیږي چې اعتبار کیف لاره ده کم لاره نه ده لکه مالک صاحب چې وایي او دا درې واړه امامان دوی وایي نه اول اعتبار کم لاره ده بیا کیف لاره ده نو راځي چې حدیث د بیر بدعا ولې زده کړو ځکه هغه مستدل د امام مالک صاحب ده بیا به مستدل د شوافیو ذکر کی بے با مستدل احناف ذکر کی آخری کی زمان مستدل ذکر کرے الحمدللہ بدعا سے شیر بدعا دا یو محلینمو یا دا یو سڑی دا غکویو زمان زمانہ کی علتا بورد لگے دلیو ہونا باغ بدعا چې محدثین علما بران ما بولا بوتل معراضه بیری بدعاو ګمره ذکر چې دا په سبقونو کې راځي نو زمون زمانہ کې یو کور کې راغله او برانده کې او د بجلی ماشینونه پیلګېدلو دا غټ ارټ نو وړو کې دي ارټ پیژنې کنه دا ارټ دا دغه چې پیګرځي وایا او یو د کور کوي دی د کور د کویانو نه غټ دی او د ارټونو د کویانو نه وړوکیو او مې وبم سکلې دی ځکه ډېر د مدینې خلکو به د هغې باندې چې ته به ونیوله هغې باندې به ولامبل نو خدای به شفا ورکړه او ډېرې به سکلې ځکه حضور پکې د چارهدامو باچولي دي او لاړې پکې توکلې دي نو د بیرې به دعا اوبه مبارکې دي بیزی یو زلالم علتا که کورون نو غیر روان کرو خو علتا کویو پاغی فایر بریگیڈو المطافی دا چکم دے اور اولگی کنا او گاڑی ولزام دا سیو بپیو چی نو علتا دفتر جوڑ کر او آغا کویو بوئے خو زین خان اوس آغا بل زیر آغلت لیکن خلافات سر زمانے بدلے گی نا آبادش دا نبیری بدا سوک نا پیجنی خو یو زیشتا التا پی چمن ممن دے دا دا مدینه دا اڈا چه دا بسونو دی سرنیز دے مسجد السبق سر دا مدینه منورینا مغرب شمال طرف تا دے دمرا لره دا مسجد پخوا دا مسجد نبوینا لکه دا زیانا چه دا چوک لره دے قوس مسجد اغی تا رسیدل دے چه مسجد نبارو زینو نزده دے آغا سوک نه پیجنی آغا مولیان دا آثار و احتمام نکے آغا عالم بے پیجنی چی محدث وی آغا دا لی دلی و پخپل پی گرسی کنی عام خلقی نه پیجن نی نمشتا نی نشان بدای رشت اما والا مولیان بوتی دی نو بودا عدا سڑی نمو یا دا محلے دا دا بنی ساعده دا محله شاخو بنی ساعده دا بنی خزرج شاخ ده نو دا مدینه انصار دو ڈلیو یو ته اوسوی بل تا خزرج نو دا دا خزرج شاخ دی بنی ساعده
او بدعا دا غی محلی نمو یا دا غسری نمو چی دا کفی. اما چې کوم وخت سبق و اتفاق دا چې دا کور د یو شیعو مردار او څوکیدار براته ولرکم شیعاګان په مدینه کې شته قباء طرف ته هلته ورته مقاوله وایي قبحهم الله وسود وجوههم وازال حکومتهم فی ایران. خدای دې تسنس کی لیکن لوی عالم اسلام دشمنان مارے آستین ایشان نامے کو ہیں دا شمالی اتحاد دوستان دی لیکن تو خوب پکینے کے تو پکینے نبیر بدعا مبارک حدیث تے نو حضور وی الماء طهور لا ينجسه شيء وی ګورا حضور دا ویلی دی نو به په سوالو چې دی کې تغییر دا اوصاف نه ذکر ناغوی په اجماع سره ثابت ته او مستند دغه حدیث ته نو راځي چې دا حدیث ویو اول مستدل امام مالک صاحب ښا دین او به نور ائمه جواب کوي با ما جان الماء لا ينجسه شيء او به شي نه پلیته. حدثنا نادر حسن بن علي خلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير. نا وليد بن كثير مدلس په تدلیس التسویه. تدلیس التسویه دی ته وي چې حذف ضعیف بین ثقتين. یو تدلیس شیوخ دی بل تدلیس الاسناد دی درته ویلو په مقدمه کې. عن محمد بن كعب عن عبید الله بن عبد الله بن رافع بن خدیج. دلته عبید الله دی بازه کې عبد الله بن عبید الله دی بازه کې عبید الله بن عبد الرحمن دی نو دې نوم کې مشتبه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خير يا رسول الله يوزل سيد الكائنات طويل شو اتتوضا من بير بضعه قربان ته او دس کې د بير بضعه دلته تتوضا ده بعضه کې انا توضا دلته خو جمع متکلم ده آیا منګه بير بضعه کول شو خصی سیقه خطاب دا تتوضا ذکر ابو داود کې دا یستقال کمن بیر بدعا قربان تعالی او بروړي کیږي د بیر بدعا نو خطاب چاته ده سید الکائنات ته نو دا جمله د مخاطب ده اتتوضا من بیر بدعا ته د بیر بدعا بسوا بدعا بسوا ضاد صاد د بی زم او د بی کسره سلور خیرت دی پکې وهي بيرون دا سکویره یلقا فيها الحيز دې کې د حیز ټوکړي غورځيږي حیز خو نه غورځيږي د حیز ټوکړي تمره حیزتن حیزه ټوکړي ته وای چې خدای په فرج دي هغه د واګو په شان ځان نه تړي شکر دې چې قضې نه یو زه په دې شکر ادا کوم دا خود سلبي بارد سخاوي نه روان استاد خود فخر وبير يلقى فيها الحياس بس دخل شکر ادا کوم الحمدلله دا سکوینه چې غورځي پکې د حیز ټوکړي حیاس جمع د حیزتون دا ټوکړه چې خدای د حیز لپاره استعمالوي ولحوم الكلاب او وخر امروز پو ونتن نتن بدبوی سیستا وی او چاو دسمات خاشنا گندگی دیتا بدبوی سیزونا وی ونتن نو سیب دا حیث ٹکڑے مردار سپی او بدبوی شیان پکی غرزی کی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات فرمائل ان الماء طهور او بپاکی دی لا ينجسو شیء اشی نشی پلی تولے امام مالک سے وی حضور مبارک وی بپاکی دی
نو سوال دا چې دلته تغییر د اوصاف ته ولوي ناوي د اجماع دا وجنه او د حدیث ته ابن ماجه دا وجنه پیګه دا سوال او جواب یاد لري بنا د استدلال په دې د چالماو کې الف لام جنسی دی یا الف لام استغراقی دی نو حقیقت د اوبو طهور دی پاک دی یا هر فرد د اوبو نه پاک دی جنسی ماهیت یاد ہے اور استغراق افراد یاد ہے اور بنا دے استدلال پر صدے چاہے الف لام پالماؤ کے صدے الف لام بھی جنسی دی ہر دے ہر اوبو یا ہر دے کی چوبو دا پاکی دی قال ابو زاہ هذا حدیث حسن بحث پاتے دیکھا ولی وقت پورا شو